د جمعې د مونځ طریقه څه ده؟ څو رکعتونه دي پکې، فرض پکې څومره دي، سنت پکې څومره دي، ډک پکې څومره دي، تش پکې څومره دي، او که چیرته د یو چا نه د جمعې مونځ قضا شي یا ترې لاړ شي نو دی به بیا د کم مونځ قضا راګرځوي، په دغه وخت کې به دی کم مونځ کوي. دغه یو څو پوښتنې وي چې د خپلو ملګرو د طرف نه موږ ته رارسېدلې وي، نو انشاءالله العظیم د دې جواب به کوو په دغه ویډیو کې د الله په فضل سره. راځئ دغه ویډیو موږ سره پوره وګورئ او د نورو دوستانو سره هم شریکه کوئ. د ټولو نه مخکې د جمعې مونځ دا 12 رکعاته دی. په دې 12 رکعتونو کې 2 رکعاته فرض دي او دا فرض هغه 2 رکعتونه دي کوم چې موږ تاسو د امام سره په جمع کوو. کله چې موږ تاسو امام سره په جمع ودرېږو دغه 2 رکعتونه فرض دي، باقي 10 رکعتونه چې دي دا سنت دي. نو دغه د جمعې مونځ چې دی په دې کې یو تش رکعت هم نشته، دا ټول ډک رکعتونه دي. اوس دا به څنګه کوو؟ نو دا تاسو داسې هم کولی شئ چې تاسو په وخت باندې مسجد ته ځان ورسوئ یا په کور کې 4 رکعته سنت د مونځ نه مخکې وکړئ، یعنې د امام نه مخکې وکړئ تاسو 4 رکعته، بیا 2 رکعته فرض تاسو د امام سره وکړئ، بیا د هغې نه پس بیا 4 رکعته سنت چې دی د امام د 2 رکعتو فرضو نه پس وکړئ، بیا د هغې نه پس 2 رکعته سنت بیا وکړئ. او بعضې علماو دا هم ذکر کړي دي چې 2 رکعته سنت ورسره بیا کول، یعنې 14 رکعته کول، دا هم افضل دي، بهتر دي. نو د جمعې په مونځ کې 12 رکعتونه شو، 2 پکې فرض شو، باقي ټول سنت شو، او د جمعې مونځ سره د دې فرضو ټول ډک رکعتونه دي، یعنې تش رکعت پکې نشته. دویمه خبره ده که چیرته د یو چا نه د جمعې مونځ قضا شي یا ترې لاړ شي، جمع ترې وشي، نږدې ورسره بل مسجد نه وي یا بل مسجد هم په داسې فاصله کې وي که چېرته دی هغې ته ځان رسوي نو هلته کې هم د جمعې تلو خطره وي. نو لحاظه یو خبره خو دا نوټ کوي چې د جمعې مونځ قضا کول نه دي پکار. په دې باندې ډېر سخت وعیدات راغلي دي. که چیرته کې یو چا مسلسل 3 جمعې یا 15 جمعې د جمعې مونځ قضا کو پرېښودو نو په دغسې عمل کولو سره ډېر لوی وعیدات دي چې په هغې باندې به انشاءالله بیا زه تاسو سره په یو ویډیو کې خبرې وکړم. خو که چیرته کې د چا نه د جمعې مونځ قضا شو د څه عذر د وجې نه، د څه تکلیف د وجې نه، د څه مصروفیت د وجې نه، نو دی به داسې کار کوي چې د جمعې د مونځ قضا به نه راوړي. په دغه ورځ به په دغه وخت کې خپل د ماسپښین مونځ وکړي. عام چې کوم 10 رکعته مونځ تاسو د ماسپښین کوئ نو بیا به دغه 12 رکعته نه کوئ څنګه چې د جمعې مونځ دی، په دې طریقه نه، بلکې تاسو به ځان له بیا 4 رکعته سنت وکړئ، بیا به 4 رکعته فرض وکړئ، ځکه د جمعې په مونځ کې موږ ویلي چې 2 رکعته فرض دي، بیا به د هغې نه پس 2 رکعته سنت وکړئ، نو ستاسو مونځ به ادا شي. نو دغه وه مختصره طریقه د جمعې د مونځ. چونکې نن د جمعې ورځ وه، موږ سره موقع وه، ډېرو ملګرو به د دې په باره کې پوښتنې کولې، نو دغه ویډیو خپله هم ځان سره محفوظه کوئ او نورو دوستانو ته یې هم ورسوئ. کیدای شي ستاسو د شیر کولو په وجه باندې یو ملګری د خپل جمعې چې کوم مونځ دی هغه صحیح کړي او د هغې نه چې کومې غلطیانې دي هغه وباسي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.